اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو د ملک د معیشت اقتصاد او سیاست باره کې به خبره وکړم. ډیر زیات خراب دی، معیشت هم خراب دی او اقتصاد او سیاست هم خراب دی، ګړی دی. نو پی ډی ایم والا وزیر اعظم شهباز شریف ته او عمران خان ته پی ټی آی والا ټول لیډرانو ته زړه نه اپیل کوم چې د خدای په لیاز او د قرآن او د رسول په لیاز باندې کوم لوګي وویل، کوم د خدای په قهر باندې اخته راشي سره کینئ، با مقصده مذاکرات وکړئ، الیکشن وکړئ، د ملک اقتصاد ټیک کړئ، سیاست ټیک کړئ. تاسو خو وړو ماشومانو کیسې جوړې کړي په ټول ملک کې، ملک هم تباه کړ. تاسو کرپتلیان یې، تاسو ته سل قسمه نعمتونه ورته پراته دي، سل ګاډي هم دي، په جزو کې ګرځئ. کوم هم تباه کړه، برباد هم کو، کوم هم د خدای په قهر باندې ککړ کړی دی. مذاکراتو سره کینئ، مذاکرات وکړئ، سره یو نگران حکومت کړئ او کومو سیاستدانو چې روپۍ بارمټ کولی وړي د خدای په لیاز باندې روپۍ راوړئ. 15,000 اربه روپۍ پاکستان باقي دی. ایم پورته چې هر څه به زما په خوښه منچلی، بلکې تباهۍ ته رسولی، دغه سیاستدانو رسولی چې کوم خلک په اسلام آباد کې دغه ملک تباه کړی دی، تباهۍ ته یې رسولی دی چې هر سیاستدان دی ګټې پاره تلی دی. خدای او قرآن ته وګورئ، سره کینئ، مذاکرات وکړئ او ټول وطن خلکو ته دا اپیل کړم چې دا ویډیو ډېره شیر کړئ، اسلام آباد او دغه سیاستدانو ته ور ورسوئ چې دا ګرفتارۍ دي او معیشت او اسمان سره خبرې کا، سونا، تیل او خوراکي سامان. غریبانان په خودکشیو باندې مجبور دي، غریبانان د خدای په قهر اخته دي، په غلاګانو مجبور دي، په غواګانو باندې مجبور دي. کوم چې کوم دی تباه شو، خلکو کوم پاکستان کوم تباهۍ ته روان دی. خدای ته وګورئ، سیاستدانو سره کینئ او خبرې سره وکړئ. والسلام.